سلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه برابر امید لرم ښه الله یو خاله او باد ساته. د خان بابا دا خوراک کړی دی نو په کومه طریقه باندې کړی دی او کینګ بلال دغه په باره کې څه ویل دا خبرې راسره راغلې. خلک چې خوراک کوي نو کم از کم د دې نه ټولو نه مخکې خو اول کلمه وایي بسم الله وعلى برکت الله، بیا د روټۍ په منځ کې کلمه وایي بسم الله اوله واخره، او د روټۍ په اخر کې بیا کلمه وایي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. نو زموږ پښتانه چې په دنیا کې کم څه کوي که نه نو هغه نور قومونه نشي کولی. په 2 نمبر کار کې پښتانه نن سبا په 1 نمبر باندې دي. نو بس الله پاک دې موږ باندې رحم وکړي. د کینګ بلال دا ویډیو راسره وګورئ چې دې څه وایي د خان بابا په باره کې. بالکل حقیقت خبرې راسره کړې ده. ورونه او دا ویډیو زیاته شیر کړئ چې بل یو سړی دغسې کار ونه کړي. مهرباني. سلام علیکم. د رزق دا توهین چې تا په کومه طریقه باندې وکړو داسې خوراک خو خر هم نه خوري. خر ته چې خوراک کېدی هغې هم لږ په تمیز باندې خوري، خو په تا کې دغه ادب رانغی چې ته د دې رزق لږ احترام وکړي. او ډېره زر ده چې هم په دغه رزق پسې به ته په ارمان کېږي او که ته په دې رزق پسې په ارمان نه شوې نو زما په دې مخ باندې میچاز وکړئ. دا ویډیو د ځان سره ریکارډ کېدی، ځان دې شرمولی دی، خپلې جوسې ته وګوره، دې کارونو ته دې وګوره. مشر سړی ځان دې هم شرمولی او موږ دې هم شرمولي. څومره سپکه خبره ده چې زه په تا پسې لګیا یم ویډیو د پسې کومه چې دا کار دی غلط دی. تا له شرم نه درځي، دا ستا کارونه دي. ته په دې ظاهرول غواړې چې زه پهلواني کوم. دا پهلواني داسې لکه دا ته چې څنګه کې څومره د افسوس خبره ده یاره. والله دا خلک وایي مونږ سلیبریټي ومړه داسې سلیبریټي دي روکشي سړیا. ملګرو دا ویډیو تاسو ما سره وکړه، خو د دې رزق دا توهین کړی نن سبا چې پاکستان کې دا کم غربت دی که نه او کم دا بوره حالات د دې ټوله مین وجه همدا ده چې مونږ د رزق قدر نه کوو. څومره پښتانه چې دا ویډیو زیات نه زیاته شیر کړئ او چې بلې پیرې سڑکیں مضبوط را او سینه لویا اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را سڑکیں مضبوط جهان دی پریږدا ماتا دا د غرور اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را سڑکیں مضبوط را او سینه لویا جهان دی پریږدا ماتا جهان دی جهان دی اے خدایا اقدرنا اے خدایا پوهانا اے خدایا اقدرنا اے خدایا پوهانا سرکے